اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سحر ما خام د الله تعالی تسبیح حمد او ثنا او پاکی بیانون د الله تعالی ذکر کولو. الله پاک قرآن شریف کی صورت سواد کې 10 نمبر آیت کې فرمایلی دي چې مونږه حضرت داود علیہ السلام لا خصوصي معجزه ورکړې و. مونږه غرونو ته حکم کړو چې د حضرت داود علیہ السلام سره به سحر او ماخام تسبیح کوي. وقال الله تعالی ارشاد فرمایله دي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق. الله تعالی فرمای مون غرونو ته دا حکم کړو چې د حضرت داود علیه السلام سره به سبا او بیگا ماخام او سبا د الله تعالی تسبیح بیانوي. مفسرینو د دې آیت په حق له فرمایلی دي لکه تفسیر قرطبی کې علامہ قرطبی رحمت الله علیه ویلي دي چې په دې آیت کریمه کې د سیدنا حضرت داود علیه السلام د خصوصي معجزې ذکر فرمایلی شوی دی. حضرت داود علیہ السلام د الله تعالی هغه بنده دی، هغه پیغمبر دی جلیل القدر چې آسمانی کتاب زبور په نازل شوی دی، زبور شریف. نو دی چې کله د الله تعالی ذکر کولو د امر سوز او توجه سره او د مینې او محبت سره به د الله ذکر کولو او دغه شان د آسمانی کتاب د زبور شریف داسې په خوند او په مینه به په شوق باندې به تلاوت کولو چې په هوا کې روان مارغانو اغیبا هغه تک پرې خو ایثار بشو او غیب هم د حضرت داود علیہ السلام سره د الله تعالی په ذکر کې او د زبور شریف په تلاوت کې مشغول شو. دغه شان د جمادات نه دي بی روح او بی سا او بی جان چې موږ او تاسو تخکاری غرونه غیب هم د حضرت داود علیہ السلام سره د الله تعالی په تسبیح کې په ذکر کې او د زبور شریف په تلاوت کې اخته شو لګیا بشو. دای وجه دا ده چې په دې ذکر کې یو قسم لا نشاط تازگی ده او ځان له سړی چې دی هغه ذکر او تلاوت په دې باندې ستومانه کېږي، ستړی کېږي. نو دا د غرونو تسبیح ور سره دغه شانتي وه. اسه هو قرآن شریف کې الله پاک فرمایلی دي چې دا هر یو شی جمادات تی که نباتات تی که حیوانات تی که حشرات تی، یعنی ونی بوټي دي که کانی لوټي دي، مارغان دی او که کیړه مکوړه حشرات الارض دي، دا ټول د الله تسبیح او پاکي بیانوي. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ او هیڅ شی نشته په کائنات کې چې هغه بګینی د الله تعالی حمد و ثنا نه کوي. هر یو شی د الله حمد و ثنا کوي. دا کانه مونږ ته سخکاری لوټه خخته غرونه دیوالونه دام د الله تعالی تسبیح او پاکی بیانای. ولکن لا تفقهون تسبیحهم، خو خدای پاک وی تاسو د دې په تسبیح باندې نه پويږئ چې دې څنګه تسبیح وای. لوټه څنګه د الله تسبیح وای، کانه څنګه د الله پاک ذکر کوي، خو الله وی دی ما نه هېرئ ما یادئ. اوس پاغي هم نه پويګو. او حضرت داود علیہ السلام سره چې د غرونو ذکر شو چې غرونو به ور سره تسبیح ویلا، دا به حقیقتا ور سره ویلا. د غر نه به आवाज راتلو باقاعده او حضرت داود علیہ السلام به محسوسول او ریدو به ګنیا سه خدا ټول دیوالونه تسبیح کوي. تاسو مونږ چرته دیوال ذکر اوریدلې خپل ذکر نه او رخو اوریدلم دې چې ته مرخوت کی بل خبره کوم. خپل ذکر هم داسې په زور کوي چې اورئ کور کې ذکر کوي، سحر نور خاتنه مخ کې ذکر کوي، بهترین ټیم دی. ماخام نور پریواته نمخ کې دا د ملائکو د مرګرتیا ټیمونه ذکر کوي، ذکر نه غافل کېږئ. ما یو هو
دا غر کې چې आवाज وکي کنه خپل आवाज درته بیا واپس را تنبیږي. دا سکول والا ورته ایکو وای، ایکو کیږي، او فارسی والا اردو والا ورته بازگشت وای. امونږ چې واړو نو مونږ ویل دا شیطان आवाज دی. کوی کې आवाज وکي نارو تنبیږي، سورنګ کې आवाज وکي هغه رو تنبیږي. دا سه پوخ غټ حال وی هغه کې आवाज وکي نو ګون شي هغه څو وخت پورې خپل आवाज دو شي. حضرت داوود علیه السلام بچ د الله تعالی ذکر کول او زبور شریف به تلاوت کول نو دا د غرونو کې هغه خپل आवाज تاویدونه ګنې دا خدار چا کیږي. نو بیا د داوود علیه السلام د خاصوالی څه مطلب شو؟ خاصوالی مطلب دا دی چې دا معجزه وا گنبد کی یا کوی کی یا په لوی حال کی یا په سورنګ کی یا په غر کې دره کې چې چغه وي او ایکو کیږي او بازگشت کیږي انو ینه خدار چا کی. الله نامه چې والی دو درې ځل بد الله نامه یعنی دا اوس چې دا جلسو لا دا ساوند سیستم راځي دی کې می کوي یو ځل چې پکې خبرو کې 3 سالو 15 ځل پورې خبر زی. حضرت داوود علیه السلام سره با مونږه پښتو کې سوال د رښتیاو حقیقتا باور سره د غرونو ذکر کول او د هوا مارغانو باور سره ذکر کول دا به ډیر شوق سره مینې سره محبت سره مونږ او تاسو له الله تعالی بهترین کتاب را کړی د قران شریف چې دام په مینا په محبت وایو پکور کې په مینا په محبت دا سراخلو ټیم په ټیم قران مجید د دې ډیر سخت ضرورت ته نن وخت کې په شوق او په مینا قران مجید راخلو سینې پورې لګاو د خپل کشرانو مخ کې کولو او ډېر په مینا باندې هغه کولاوو کویلم یو کنم ویلې یو ځل کولاوو داسي مخه ته یکدو د خپل کشران بمبینه او چې بیا د هغه خپل تلاوت کو په مینا او په شوق نو ان شاء الله په غیبم دا سره شي چې بم قران مجید راخلی تسبیح براخلی د الله تعالی ذکر وکړي کو ان شاء الله یا رحمان الله.